अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ज़मा इज़्ज़तमंदो, द रमज़ान मुबारक द दې عظیمې میاشتې دویمه جمعه ده. په تېره شوې جمعه باندې ما تاسو ته د روژې او د تراویح هغه فضیلت او اجر او ثواب بیان کړو. دغه اجر او ثواب په خپل ځای باندې بالکل صحیح دی. نو آیا دا کم اجر او ثواب چې احادیثو کې ذکر شوی دی دا به هر یو روژه درته میلاویږي؟ هر یو روژهدار به د دې مستحق وي، د دې اجر او ثواب. نو اصل خبره دا ده چې د دې اجر او ثواب مستحق به هغه روژهدار وي چې د روژې د آداب او د حقوقو خیال یې ساتلی. ځکه چې د هر یو عبادت کوونکي عبادت دا قبلېدل ضروري نه دي چې د هر یو عبادت کوونکي عبادت دې قبول شي. صرف هغه عبادت قبلیږي چې په هغې کې د هغې د حقوقو او د آدابو لحاظ ساتلی شوي. لکه مونځ په عباداتو کې د ټولو نه افضل ترین عبادت دی. لومبی الله فرض کړی دی په عباداتو کې، او لومبی حساب کتاب هم د مونځ کېږي. خو حدیث کې راځي بعض مزګزار داسې دي چې د مونځ نه فارغ شي دا مونځ په ګنده کپړه کې را اونغاړلی شي او په دې مخې وله راولي. دغه مزګزار دي، دغه خلک دي چې مونځ کوي خو د مونځ د حقوقو او د آدابو خیال نه ساتي. او داسې صحیح نی، رکوع صحیح نی، سجده صحیح نی، د شروع نه والې تر آخره پورې مونځ خلاف سنت دی. نو دا مونځ به څنګه بیا قبلي؟ ځکه په حدیث کې راځي فضایل اعمال کې هم دي او یو کس به 80 کاله مونځ کړی او په عمل نامه کې به یو مونځ هم نه، یو مونځ به هم نه قبول شوی. وی کله به رکوع صحیح نه کړي، کله به سجده صحیح نه کړي. دغه رنګې د قرآن تلاوت دا ډېر لوی عبادت دی. خو په حدیث کې راځي چې ډېر قرآن ویونکي داسې نه قرآن تلاوت کوي، قرآن وایي او القرآن یلعنهم، قرآن په دی باندې لعنت وایي. دی په جو باندې د قرآن تلاوت کوي والقرآن یلعنهم، او قرآن په د باندې لعنت. دا دغه د قرآن تلاوت کوونکي چې هغوی د قرآن د آداب او د حقوقو لحاظ نه ساتي. دغه رنګې روژه هم لوی عبادت دی، خو دا روژه به هله مقبول وي او د دې د اجر او ثواب به هله میلاویږي چې د دې روژې د حقوقو او د آدابو لحاظ وساتلی شي. ګینې که داسې نه نو سوا د لوږې تندې نه به ورته هېڅ هم نه میلاویږي. څنګه چې حدیث کې راځي چې ډېر روژهدار داسې دي چې هغوی ته سوا د لوږې تندې نه هېڅ هم نه میلاویږي، او ډېر شپه وړونکي داسې دي چې صرف د ویښ پاتې کېدو نه علاوه ورته هېڅ هم نه میلاوي. نو اوس د روژې هغه آداب کم دي او کم حقوق دي چې د هغې به بنده لحاظ ساتي.
نو بزرګانو خو دې ډېر آداب بیان کړي چې روزهدار به د سترګو م حفاظت کوي، د غوږونو به م حفاظت کوي، د ژبې به م حفاظت کوي، خوراک به م لږ کم خوري او د غیبت نه، د دروغو نه وغیره د هر څه نه به ځان ساتي. خو د دې ټولو آدابو خلاصه او نچوړ دوه خبرې دي. یو خبره ده چې روزهدار د رمضان مبارک په دې عظیم میاشت د دې بابرکت او اوقات او ساعتونو کې به د الله د نافرمانی نه ځان ساتي، د هر قسمه ګناه نه به ځان بچ ساتي. او دویمه خبره چې د نیک اعمال او د ټول عباداتو به ډیر زیات اهتمام کوي. خو لیکن اهم او بنیادی خبره دا ده چې په دې میاشت کې د رمضان مبارک په دې میاشت کې د الله نافرمانی کول دا ډیر زیات خطرناک او مهلک دی. ډیر زیات خطرناک او مهلک دی د الله نافرمانی کول په دې میاشت. بنیادی خبره ده. او داغه یو څو وجې دي د رمضان مبارک په دې میاشت کې د ګناهونو د مهلکوالي د سنگینوالي یو څو وجې دي. یو وجه وړومبۍ وجه دا ده چې د الله رب العزت قانون او ضابطه دا ده چې د وخت او د ځای په بدلیدو سره، د وخت او د ځای په بدلیدو سره د نیکو ثواب او د ګناهونو عذاب هغه بدلیږي، سیوا کیږي. مثلا د ځای مثال بدل درکم. یو کس د ماسپخین موس کوي پکور کې وکړو، یو کس د ماسپخین موس پکور کې وکړو، او دویم کس د ماسپخین د موس هغه په جامع مسجد کې جمع سره وکړو، او دریم کس د دغه د ماسپخین موس هغه په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې وکړو، او څلورم کس دی دغه د ماسپخین موز هغه په مکه مکرمه کې په بیت الله شریف کې وکړو. نو موزم د ټولو یو دی، د ماسپخین موز دی، رکعتونه هم یو شانتي دي، سجدې هم یو شانتي دي، رکوګان هم پکې یو شانتي دي، وخت هم په یو عمره ولګېده، مشقت هم یو عمره ولګېده. خو چې کم کس په کور کې موس کړی دی، کم کس په کور کې موس کړی دی، هغه ته د یو موس ثواب میلاوي. او چې کم کس دی دویم کس په جامع مسجد کې جمع سره کړی، دغه موس دی، دغه عمره واخې پې اخیستی، دغه عمره رکعتونه دي، ده ته د 20 مونځونو ثواب میلاوي. او دغه موس د ماسپخین دا موس دریم کس په مسجد نبوي کې کړی دی، هغه ته د 50,000 مونځونو ثواب میلاوي. دغه موز دی، دغه وخت پې لګېدل، او ځای بدل شو، نو 50,000 مونځونو ثواب ورته میلاوي. یو موز یې کړی دی، د یو موز ثواب په 50,000 مونځونو برابر، ځای بدل شو. اوس د څلورم کس ځای بدل کړ، د په بیت الله شریف کې وکړه، مسجد حرام کې وکړه دا موز، دته د 100,000 مونځونو ثواب میلاو شو. د عملنامه کې 100,000 مونځونو لیکل شو. د ځای په بدلېدو سره وګوره ثواب هم بدلیږي. ماشاءالله. او ثواب څومره سیوا کېږي، چېرته یو د کور او چېرته 1,00,000، څومره لوی نسبت. دغه رنګې د ځای په بدلېدو سره د ګناهونو سزا او عذاب هم بدلیږي، سیوا کېږي. مثلا یو کس دی هغه غلا کوي، شراب څکي، زنا کوي، دروغ وایي، غیبت کوي، دغه کارونه دی په کور کې یا په بازار کې کوي. او بل یو کس دی دغه ګناهونه العیاذ بالله دی په جماعت کې کوي. ګناهونه هم دکه دي، هغه ړومبی هم مجرم دی، ګناهګار دی. خو دا دویمه
چې د دغه ګناهونه د الله په کور کې کوي د ډبل مجرم دی او بیا دغه ګناهونه العیاذ بالله ثم العیاذ بالله د په مسجد نبوي کې کوي یا په بیت الله کې کوي نو د دې ګناه هغه عذاب اسنګینوال هغه د حد نم زیاتی حد نم سیوا دی دغه وجه ده چې زمانه جاهلیت کې یو خز یو سړی په بیت الله شریف کې زنا وکړه الله د دوانو نه ګټه جوړ کړ راته نه ګټه جوړ نو د ځای په بدلې دو سره هغه په ثواب کې هم سیوا والے راځي او په ګناه کې هم سیوا والے راځي دغه رنګ د وخت مثال په وخت سره هم د وخت بدلې دو سره زمانه بدلې دو سره هم په ثواب کې سیوا والے او دارنګ په ګناه کې سزا او عذاب سیوا کی لکه یو کس دی هغه د کال د 11 میاشتو کې دی فرایض او نوافل ادا کوي او بل کس دی هغه د رمضان مبارک په دې میاشت کې فرایض او نوافل ادا کوي مهنت او مشقت یو شان دی وخت په یو شان ته ولګېده خو چې کم یو کس د کال په دې 11 میاشتو کې عبادت کوي نو هغه ته په فرض باندې یو ثواب ملاويږي په نفل باندې د نفل ثواب ملاويږي خو کم یو کس دویم کس هغه د رمضان مبارک په میاشت کې عبادت کوي نو په یو فرض باندې هغه ته د او یو فرض ثواب ملاويږي زمانہ بدل شو وخت بدل شو نو په یو فرض باندې ورته د او یو فرض ثواب ملاوي او په نفل باندې ورته د فرض ثواب ملاوي دا نفل په فرض باندې بدلی مهنت هغه عمره دی وخت هغه عمره لګي او دا تبدیلی ولې په ثواب کې ثواب ولې مختلف دی زمانہ بدل شو وخت بدل شو دغه رنګ یو کس دی د شپې را پاسې د شپې عبادت کوي او نو دته د یو شپې عبادت یو کنه د یو شپې د عبادت ثواب ورته ملاوي د کال په نور ورځو کې او بل یو کس ته هغه په ليله القدر کې را پاسه په دې کې په شب قدر کې په ليله القدر کې د عبادت کوي نو یو شپه ده خو وخت بدل شو الته ليله القدر ده نو په دې یو شپه د عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه سیوا اجر به ملاوي د زرو میاشتو د عبادت نم سیوا په دې یو شپه باندې صد پاسه د اتیاو کالو د عبادت ثواب ورته ملاوي نو د وخت په بدلېدو سره دا رنګ سړی روزه نیسي عام ورځو کې او د رمضان مبارک د روزې څومره اجر دی 13 جمعه ما تاسو ته ویلو که یو کس قصدن آمدن بغیر د عذر د رمضان مبارک روزه قضا کړه نو حدیث کې راځي کده پورا زندگی د دې کفاره ادا کوي پورا زندگی د روزي ونیسي نو د دې ټول ژوند د نفلی دا هو غیر رمضان کې د روزي ونولې د رمضان د یو روزو ته ثواب نه رسي پورا زندگی کده روزه ونیسي ولی وخت بدل شو زمانہ بدل شو دا رنګ وخت بدلېدو سره د ګناهونو عذاب او ثواب هم سیوا کی لکه یو کس دی هغه د کال په د نورو میاشتو کې ورځو کې د ګناهونه کوي مختلف قسم الله دې موږ ټول وساتي شراب کی غلا کوي زنا کوي دروغ وي غیبت دوکا ملاوٹ فریب نو دې مجرم دې ګناهګار دی او دویم کس العیاذ بالله دا ټول کارونه د رمضان مبارک په میاشت کې کوي رمضان مبارک په میاشت کې غلا کوي زنا کوي شراب کی دروغ وي ګیر اخري اس نور ګناهونه دي
نو دی به ډبل مجرمي، دی به ډبل مجرمي، سزا او عذاب ډبل دی. حدیث کې راځي او اوږد حدیث دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د کال د شروع نه واله تر اخره پورې د رمضان د پاره جنت خسته کول شي. 11 میاشتې جنت خسته کول شي، د هغې زیبایش، آرایش، تزیین دا وغیره کیږي، خسته کول شي د رمضان د پاره. او غټو غټو سترګو والا حورې د کال د شروع نه واله تر اخره پورې 11 میاشتې خپل ډول سنگار کوي، ځان خسته کوي د روزهدارو دپاره. نو چې کله د رمضان مبارک میاشت شي نو جنت خو 11 میاشتې خسته شوی، نو بیا الله ته عرض کوي، و یا الله خو دومره خسته کړم 11 میاشتې، خو د چا د پاره دې خسته کړم کنه. نو په دې میاشت کې دغه کسانو د خپلو بندګانو فیصله وکړه ما کې داخلېدو. په دې میاشت کې د خپلو بندګانو د داخلې فیصله وکړه، خپل بندګان دې ما ته رادن نه که کنه. په دې میاشت کې د هغې د داخلې فیصله وکړه. او غټو غټو سترګو والا حورې وایي یا الله مونږ خو ټول کال چې دی نو ځان خسته کو، د چا د پاره هم خسته کړی دی، یا الله په خپلو بندګانو کې په دې میاشت کې زمونږ دپاره خاوندانو مقرر کړه، زمونږ دپاره خاوندانو مقرر. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې میاشت کې کم یو کس هم روزهدار هغه په بل مسلمان باندې تهمت نه لګوي، بهتان نه لګوي، او نشې والا شی استعمال نه کی، په دې میاشت کې د دې ګناهونو نه ځان وساته، نو الله به له څه ورکوي؟ د دې په برکت سره به الله رب العزت د ټول ګناهونه میټاو کړي، ټول ګناهونه به ورته معاف کړي، د ګناهونو نه به بالکل صفا کړي. په دې میاشت کې د دې د تقدس خیال یې وساته، د ګناهونو نه ځان منع وساته، بچ وساته، انو الله رب العزت به د ټول ګناهونه هغه به میټاو کړي، معاف به کړي ورته. او که کم یو کس یو مسلمان باندې تهمت ولګو، بهتان یې پې ولګو، نشې والا شی استعمال کو، نو د دې دومره لوی نحوست دی چې الله رب العزت به د دې په وجه باندې د رمضان مبارک د تقدس خیال یې ونه ساتو، نو الله به د پوره د 1 کال نیکی بالکل ختمی کی، پوره د 1 کال نیک عمل بوله بالکل ختم کی، ډیلیټ به کی، بوله ډیلیټ به کی، مکمل د 1 کال نیکی د دې دا سزا. نو دغه ګناهونه که یو کس دغه بهتان، نشې والا شی د په نورو 11 میاشتو کې د استعمالی، نو اگر چې ګناهګار دی، مجرم دی، سزاوار دی، خو د کال ګناهونه نیکی پې نه ضایع کېږي، د کال نیکی نه ضایع کېږي. دغه ګناهونه که دی په رمضان مبارک په دې میاشت کې کوي، نو د دې د وجې نه چونکې زمانه بدله شوه، وخت بدل شو، د دې ګناه سزا خو ده په خپل ځای ده، خو سزا یې ډبل شوه، سزا یې ډبل شوه، سزا به ورته هم میلاویږي، عذاب به ورته میلاوي، خو د دې سره سره د 1 کال نیکی مو وسوځېدې ورسره، 1 کال نیکی ورسره ختم شو. دومره د ګناهونو هغه خطرناک او مهلک والی دی په رمضان مبارک. او بله دویمه وجه دا ده چې کم څیزونه هغه په غیر رمضان کې حلالو او په دې رمضان کې د روژې په حالت کې هغه حرام شو،
غیر رمضان کې حلالو او د روزې په حالت کې هغه حرام شو، نو چې کم سيزونه د مخ کې نه حرام دي کالو سر حرامو، نو د هغې حرمت به څومره سیوا شوی؟ ډوډۍ حلاله وه که نه وه؟ حلاله وه، او خوراک دا سکاک اوبه وغیره دا حلالو، خو د روژې په حالت کې دا سیزونه بالکل حرام شو په تا باندې. نو چې زنا، دروغ، غیبت، دا ټول ګناهونه چې د مخکې نه حرام دي او همیشه د پاره حرام دي، نو د هغې حرمت به په دې روژې کې څومره سیوا شوي څومره سیوا به شي. دغه رنګ د رمضان د روژو د فرضیت حکمت الله رب العزت قرآن پاک کې بیان کړی دی چې دا روژې ما ولې فرض کړي دي. خطبه کې تاسو ته ما آیت ولوستو، په دې کې د روژې د فرضیت حکمت الله بیان کړی. دا روژې ما ولې فرض کړي؟ الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چې اے مؤمنانو دا روژې ما تاسو باندې فرض کړي څنګه چې تاسو نه مخکې خلکو باندې ما فرض کړي. خو دا څه دپاره؟ دې دپاره چې تاسو متقیان شئ، تقوا در کې پیدا شي، د الله د یارې نه تاسو ګناهونه پرېښودونکي جوړ شئ. او د رمضان په دې مبارکه میاشت کې د متقي جوړېدو او دارنګې ټول کال په دین باندې د چلېدو هغه مشق کېږي، ټریننګ دی چې انسان کې د سیلف کنټرول هغه ماده پیدا شي، سیلف کنټرول ماده په ده کې پیدا شي. د دې مشق چې دغه ماده نور ترقي وکړي، دا ماده مزید ترقي وکړي په دې دا رمضان دا میاشت دا روژې الله دې دپاره فرض کړي چې د ګناهونو د بچ کېدو چې کومه ماده انسان کې الله یې ښیدا چې دا مزید ترقي وکړي او انسان چونکې د سیلف کنټرول هغه مشق کوي په دې کې د ده زړه کېږي چې زه ډوډۍ موجودي، اشتهای ورته کېږي، خو ګوتې ولې نه وړي؟ ولې؟ د الله حکم دی نه بخورې. اوس د الله حکم دی، زما د رب حکم دی نه بخورې، هېڅ حکم نشته دی، ما څوک نه ویني، او د الله حکم یې مخې ته شي. الله وایي ما روژه فرض کړې، دغه حکم یې مخې ته شي. نو ځان هغه سیلف کنټرول ماده چې ده پکې هغه استعمال کړي، ځان کنټرول کړي. زړه غواړي، نفس غواړي، باقاعده اشتهای کېږي، اوږم دی او سخته ګرمي ده، تنده ورته سخته لګېدلې ده، هېڅوک نشته دی، فرج کې یخې اوبه پرتې دي، زړه ورته کېږي، زړه ورته وشي، نفس تقاضا کوي، هو د الله حکم یې مخې ته شي. ولې ګوتې نه وړي؟ ولې نه نږدې کېږي؟ فرج ته ولې نه نږدې کېږي؟ ګیلاس له ګوتې ولې نه وړي؟ څه شی دی منې کوي؟ د الله حکم یې منې کوي، د الله حکم یې منې کوي. نو دغه رنګې چې د الله په حکم سره ده هغه حلال سیزونه خوراک سکا کې پرېښودل، نو دکه الله چې ده نو پوره کال زنا حرامه کړې ده، دروغ یې حرام کړی دی، غیبت یې حرام کړی دی، ملاوټ یې حرام کړی دی، دوکې حرامه کړې ده. نو چې په دغه روژه کې د الله په حکم باندې ته حلال سیزونه پرېږدې، نو د دغه الله په حکم باندې حرام سیزونه کال سر ولې نه پرېږدې؟ ولې د رمضان خدای جدا دی او د باقي د 11 میاشتو خدای جدا دی؟ نو دغه احساس او سوچ دا روژه انسان کې پیدا کوي، په دې مجبوره کوي چې وګوره اے بنده هر څه ته ستا اړه کېږي، خوراک سکاک ته دې اړه کېږي، خو صرف دغه رب د حکم د وجې نه ته ورته نه نږدې کېږي، ګوتې ورته نه نږدې کېږي، خو دغه رب دا نور څیزونه هم حرام کړي دي، کنه دا ګناهونه یې حرام کړي دي. نو چې څنګه د سیلف کنټرول دا ماده ته دغه ځای استعمالي، نو دلته ولې نه استعمالي؟ دی بار بار په دې سوچ باندې مجبوره کوي. دکې د تقوا دنه متقی انسان جوړ شي، دکې دا جذبه پیدا کی چې زه به د الله هغه الله حکمونه منم چې څنګه ما د الله په حکم باندې په رمضان کې خوراک سکاک پرېښودو، دا رنګې به زه د الله په حکم باندې ټول ګناهونه پرېږدم، ټول ګناهونه پرېږدم. نو چې یو کس
د رمضان مبارک هغه ټریننګ جاری دی، د ټریننګ دوران کې هم دی د ګناهونو نه منې کېږي، تقوا پکې نه پیدا کېږي. نو چې کله دا ټریننګ ختم شي نو بیا به دی څنګه د ګناهونو نه بچ کېږي. دی وجه نه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. و یو کس وایي چې هغه دروغ وینا نه پرېږدي، ګناه خبره نشي پرېښودی، دروغ نشي پرېښودی، ګناه خبره نشي پرېښودی، فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. الله تعالی د خوراک د لوږې تندې هېڅ حاجت نشته، هېڅ حاجت نشته الله تعالی د اوږې پاتې کېدو او د تږي پاتې کېدو، د لوږې تندې الله ته هېڅ حاجت نشته. اصل شی چې دی، اصل روژه هغه دا ده چې د الله نافرماني بنده پرېږدي. ځکه حکمت یې الله بیان کړی دی که نه، لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. اصل روژه دې ته وایي چې انسان متقي شي، دی ګناهونه پرېږدي، د الله نافرماني پرېږدي. اصل روژه دغه ده. او دارنګه بل حدیث کې راځي رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. وې څومره روزهدار داسې دي چې هغې ته د سیوا د لوږې تندې نه هېڅ هم نه میلاوي، او ډېر شپه روړه کوونکي داسې دي چې هغې ته سیوا د ویښ پاتې کېدو نه هېڅ هم نه میلاوي. نو چې دی دغه روژې د آدابو د حقوقو لحاظ نه ساتي نو بس صرف خولې ته قورې اچولی دی. مونږ څه وو هلکه ستا روژه ده او زما روژه ده، نو زما اطلاق صرف په دې خولې باندې کېږي او د ګېډې ته زما وایي که نه؟ زما کې دا غوږونه هم دي که نه، دا سترګې هم دي، دا ژبه هم ده، دا ټول بدن دی، دا ټول بدن ته زما وایي. نو چې کم یو کس وایي چې زما روژه ده او دی نه بدنظري پرېږدي او نه غلط وینا اورېدل پرېږدي، نه غیبت دروغ پرېږدي، انو دی دروغ وایي چې زما روژه ده. صرف د خولې روژه ده، بس د خوراک سټاک نه صرف روژه ده، د باقي بدن روژه نه ده. د دغې روژې الله ته هېڅ حاجت نشته، الله ما سره هېڅ حاجت نشته. مطلب ادخلوا فی السلم کافه، پورا په پورا دین کې داخل شي. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. مکمل روجا دا خو ټریننګ دی د تقوا. صرف الله ته د بنده د لوږه تنده وي، ما ته خو الله ته د هېڅ حاجت نشته، الله تعالی وایي ما ته هېڅ حاجت نشته ستا د لوږې د تندې. اصل شی د روژې روح چې کم دی د هغې نه مونږ تاسو غافله یو، ځکه مونږ باندې سب الله رمضانونه تیر شي زما په ژوند کې انقلاب او تبدیلی نه راځي. د رمضان اصل حکمت دغه دی چې تا په ژوند کې تبدیلی راشي، چې ته وګوره انسان ما تا کې ګورې طاقت یې دی، د سیلف کنټرول ماده مې درکې ایښې ده او د هغې پریکټیکل ته د سهار نه والې تر ماښامه پورې کې په حلالو څیزونو کې، حرامو کې نه کې. نو دغه پریکټیکل دا په حرامو کې شروع کړه چې ته متقي شي. بس صرف د روژې فلسفه او مقصد او حکمت هم دغه دی چې دا انسان پورا کال زما د نافرمانی نه ځان وساتي او پورا کال زما د په تابعدارۍ کې زندګي تېره کړي. نو الله رب العزت دې مونږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.